إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف الآية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء الكرام، لدي سكول ستاف حضرات راغلو بالمنو او زماني وخبرو بچو ماشومان ټول نوړان دې زدي بچو ته مبارکي ویل پاسو د دې والدینو ته مبارکي ټول مبارک. عزتمنو دا اداره تاسو مخکې واورېدل په یو ډېر نیک مقصد باندې بنیاد ایښودل شوی دی. د علماو نګرانۍ کې چلیږي. الحمدلله یو ډېر لوی ولي کامل فاضل دیوبند د دې بنیاد ایښودی دی، افتتاح یې کړې ده. د دې مشرانو دا برکتونه دي چې د دې ادارې نه فیض خورېږي. کله چې مقصد نیک وي، ارادې نیکې وي، الله انسان خپل مقصد کې کامیابوي. د دې سکول چې کوم سټاف دی د هغوی ډېرې ښه ارادې دي. ما ته اطلاع راورسېده مقصد یې نیک دی. الله دې په خپلو مقاصدو کې کامیاب کړي. عزتمنو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الناس معادن. دا خلق چې دي دا کانونه دي، کانونه خزانې دي. تاسو به کانونه لیدي وي، دا د سرو زرو کان دی، دا د ماربلو کان دی، دا د کویلې کان دی، داسې مختلف قیمتي کانونه دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي الناس معادن. دا خلق الناس علماء کرام ناس عام دي، سړیم ته مراد دي، ښځې ته مراد دي، غټم ته مراد دي او والم ته مراد دي. الناس معادن. دا خلق چې دي که نر دي او که ښځه ده، که لوی دي او که وړوکي دي، دا ټول خزانې دي. او عزتمندو تاسو به کانونه لیدي وي، خبر به یې چې د کان نه سونه راوباسي، د کان نه کاڼې راوباسي، د کان نه چې کویله راوباسي، یو ډېر لوی محنت غواړي. غټ محنت وي که نه وي. بله ورځ ما ته دې بچي په فیسبوک باندې یو ماشومې خبرې وښودې. لکونو ماشومانو کې یې امتحان ورکړی دی، کیدای شي دا NTS ټسټ او هغې کې هغه فسټ راغلی وه، نو ژړلې. نو چا ترې تپوس کوي دا اوښکې د یخې دي که ګرمې دي؟ یخې اوښکې چې وي نو دا د خوشحالۍ وي، ګرمې اوښکې چې وي نو دا د خفګان وي. نو چا ورته وی دا اوښکې د یخې دي او که ګرمې دي؟ هغې ورته وی دا ګرمې دي، دا یخې دي.
د خوشحالۍ اوښکې نه دي. ولې ته خو فسټ راغلې، لکونو جینکو کې ته فسټ راغلې او ستا اوښکې ګرمې دي، پکار دا دی چې دا یخې وي. نه هغې ورته وایي زه خو فسټ راغلې، دنیا خبر شوه، خو زما پلار د کویلې په کان کې مزدوري کوي، هغه نه دی خبر. عزتمندو داسې خلک شته پلاران یې د هېڅ نه نه دي خبر، خپلې مزدورۍ کوي، کانونو کې لګیا دي، د دنیا د حال نه نه دي خبر، د بچو د خېټې غم دی ورسره. او الحمدلله بچو کې دومره استعداد وي، دومره ټیلنټ وي پکې چې هغه په لکونو کې فسټ راځي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي الناس معادن، دا خلک چې دي دا خزانې دي. عزتمندو دې ماشومانو کې ډېر لوی صلاحیتونه دي. دا د مالدارو خلکو بچي دا د پیسو په زور باندې رسي، او زمونږ د غریبو بچي دا په خپل قابلیت باندې او په خپل صلاحیتونو باندې رسي مقام ته. نو دا ډېر لوی محنت غواړي، خواري غواړي. ما پرون هم یو سکول کې بیان کوم، هغوی ته مې دا نصیحت وکړه استادانو ته، پرنسپل ته، مې د خدای لپاره په دې ماشومانو او غریبانانو باندې رحم وکړي. پیسه مقصد مه ګرځوه، پیسه خو هسې راځي. تاسو وګورئ زمیندار چې غنم کري، بوس ورسره خود په خود راځي. نو که زموږ مقصد نیک وي چې زه دا زما بچي دي، دا زما روان مستقبل دی چې دا زه بهترین انسان جوړ کړم، انشاءالله دا پیسې به ورسره خپله راځي. د دې سکول اخراجات به پوره کېږي، د استادانو تنخواګانې به پوره کېږي، هر څه به کېږي، خو که مقصد هم نیک. نو ما هغوی ته وایي مې خیال کوئ، اسټاف ته د سکول وایي او دې سټاف ته وایي پرنسپل صاحب زما طرف ته لږ متوجه شي. تاسو ته دا خبره کوم، ډېر سکولونه او مدارس داسې دي هغوی وایي موږ قابل بچي اخلو، نالایقه نه اخلو. دا غلط سوچ دی. دا ټول پیغمبر علیه السلام فرمایي الناس معادن، دا خلک خزانې دي، خزانې. دې باندې محنت وکړه، دې کې یو کوم ذهن نشته، کمزوري نشته. دوی کې خدای پاک یو صلاحیت یې ښودلی دی، خو دغه صلاحیت بار نه وباسئ. مدارسو محتمین وي، وایي موږ قابل طالب اخلو. د سکول پرنسپل دی هغه وایي زه قابل سړی اخلم. نو چې دا کوم کمزور ذهن والا دي دا به څوک راوچتوي؟ دا به صرف زمیندارۍ کوي، دا به صرف پینې کان کې کار کوي، یا به چې دی نو نورې مزدورۍ کوي. نه عزتمندو، دا شاعر وایي که نه، وایي غټان غټان خانان خانان پیدا دي، دا خو د موره جنتیان پیدا دي. راځئ چې هغو له جنت وګټو، څوک چې د موره دوزخیان پیدا دي. دا د غریبو بچي راوچت کړو، دا کوم کمزوري دی ده له داخله وکړو، ده سره محنت وکړو او دا راوباسو، د ده صلاحیتونه راوباسو. نشا پلا کی गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सके. नहीं होती खाना के ऊँचे तोल पकाओ दी, ना द गरीब बच्ची सारा मेहनत पकाओ दे, द खान और द नवाब बच्ची द दौलत बजोर मांगे, जान रसाई सीखता, तो दा बच्ची बसों कैसे? लाके ज़मीन जज्बात और ज़मीन एहसासात नीक भी, इंशाअल्लाह ज़मीन दा बच्ची दा ज़मीन मुस्तक़बल ले, दे बसबाद जज पर कुर्सी बांधे नास्ती, दे बसबाद डॉक्टर पर कुर्सी बांधे नास्ती, दे बसबाद वज़ीर आज़म पर कुर्सी बांधे नास्ती, इंशाअल्लाह दे के दा कहने दा सलाहियत का रिश्ता. इधर तो दे बच्चों कुरान मजीद ना ख़त्म करी दी ज़रूरत मुबारकी है, और दे स्कूल के ढेर तादाद इंशाअल्लाह नारवान प्रोग्राम के कानिया दबी दा इरादा च हाफिजान ब तैयारी दा हुई दस्तार बंदी डीजल लद नाज़री कसानी और हाफिजान इन तैयार करी दी फसख का तैयार नशु नारवान का अल्लाह इंशाअल्लाह का तैयारी इंशाअल्लाह
دغه د دنیا دپاره هم زموږ ګټه ده او انشاءالله قبر کې به موږ پراته یو دا بچي به موږ پسې دعاګانې پورته کوي. عزتمنو د قرآن یو د فضیلت دپاره یو حدیث تاسو ته بیا بس کوم. عزتمنو پیغمبر علیه الصلاة والسلام غزوه تبوک ته تللی و تبوک چې دی نو دا د مدینې منورې نه 800 کیلومتر لرې تبوک ته تللی جهاد کې مصروف دی. حضرت جبریل راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي وی د جنازې تیاري وکړه ستا یو صحابي وفات شوی دی په مدینه منوره کې معاویه ابن معاویه مزني رضی الله تعالی عنه. دا هغه مشهور معاویه نه دی دا د مزن قبیلې یو صحابي دی معاویه ابن معاویه مزني وفات شو مدینه منوره کې. پیغمبر علیه السلام ته اطلاع راغله په تبوک کې دي 200 کیلومتره لرې چې ته یې جنازې تیاري وکړه او ته به جنازه پیغمبر علیه السلام ورته وایي هغه دومره لرې دی او زه دلته یم څنګه به جنازه کوم. جبریل امین ورته ووایي الله بندوبست کړی دی بس ته صحابه کرامو ته ووایه چې صفونو کې ودرېږي او اودسونه وکړي ځان تیار. پیغمبر علیه السلام ودرېد 40,000 صحابه کرام ورسره ودرېد او حضرت جبریل ورته ووایي وی وروستو 2 صفونو کې 80,000 فرشتې ولاړ دي 80,000 فرشتې یو ولاړ دي 40,000 صحابه کرام دا بل ولاړ دي. پیغمبر علیه السلام ودرېده ټولې پردې الله ختم کړې. دا معاویه ابن معاویه مزني جنازه ورته الله مخامخ کړه. دا زموږ د احنافو عقیده ده یاد ساتئ غایبانه جنازه د احنافو په مسلک باندې نشته خو که چا وکړه کافر کوی پرې نه ویې کړه که نه خیر موږ خلک د کفر فتوې ډېرې تیزې لرو هېڅ حاجت نشته بس زه حنفي زه نه کوم یو سړی دی هغه حنفي نه دی کوي د هغه خپل مسلک دی کوي خو چا باندې د کفر فتوا مه لګوه. په یو جنازه موږ سړی کافر کوو مانځه پسې که دعا وکړه سړی کافر کوو که سنتو پسې ونه کړه نو کافر کوو. په دې وړو وړو خبرو باندې موږ خلک کافران کوو. نفرتونه خورو نفرتونه مه خوروئ مینه محبت خور کړئ. موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله یو ما کې کافر نشته. پیغمبر علیه السلام ودرېد ټولې پردې ختمې شوې جنازه مخامخ ورته ښکاره شوه. پیغمبر علیه السلام جنازه وکړه چې جنازه یې وکړه پیغمبر علیه السلام د حضرت جبریل نه تپوس وکړ وی جبریل امین دې صحابي الله دا دومره مقام په څه باندې ورکړ 40,000 صحابه کرام یو ولاړ دي او 80,000 فرشتې راپسې وروسته ولاړې دي. په تاریخ کې چې ته دومره غټه جنازه نه وه شوې دې صحابي ته دا دومره لوی مقام په څه حاصل. حضرت جبریل ورته وفرمایل ای الله پاک فرمایي چې زما د دې بنده سوره اخلاص سره ډېره مینه وه د دغې مینې د برکته ده له ما دا مقام دی. د قرآن یو صورت سره سوره اخلاص قل هو الله احد. عزتمنو پیغمبر علیه السلام فرمایي صحابو ته وی هره شپه د قرآن مجید ختم کوئ. نو صحابه دې تپوس وکړه یا رسول الله ختم به څنګه کوو په یوه شپه کې یا 100 منټه کې به موږ ټول قرآن څنګه ختمو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل یو ځل الحمد او 3 ځله قل هو دا د ختم عمره ثواب ته ملاویږي دا وایه. عزتمنو موږ به قبرونو کې پراته یو دا ماشومان چې دوی قرآن ویلي دا دینداره نیکعمله صالحه انشاءالله موږ به قبر کې پراته یو او دا ختمونه به موږ پسې راځي دا صدقه جاریه به انشاءالله دغسې جاري خپل بچي دغسې ادارو ته راولئ چې کوم ځای کې قرآن ویلي کېږي. عالمان کول یې نشي خیر دی عالمان کوی یې ما مولیان کوی یې ما خو دومره ده چې قرآن سره یې نسبت وي علما سره یې نسبت وي دین سره یې نسبت وي انشاءالله را روان وخت کې به دا کامیاب فتنو وخت یې عزتمندو ډېرې غټې فتنې وي
را روان دي زموږ وخت ښه تېر الحمدلله موږ ډېر ښه یو دا کوم چې ناست یو دا مشران سپین ږیري زموږ وخت ډېر ښه تېر موږ په موبایل هم نه کړو خو دا کشران د دوی مخې ته ډېر لوی رکاوټونه دي د دغې رکاوټونو نه چې دوی اوري او ټوک دې وایي عزتمندو دا به په تقوا او په پرهیزګارۍ باندې کېږي چې د دوی نسبت مدرسې سره جومات سره قرآن سره دین سره نو دغه رکاوټونه به بیا نیږي ته او که نه دغه نی عزتمندو دا تعلق نه وي او دا نسبت نه وي بیا به مریدي ته ډېر زیات تکلیف وي او تکلیف به موږ ته یې خبر کړي چې څوک به راپسې د دوا بیا وي نو خپل ځان د دوا نه مه محرومه کوئ خپلو بچو باندې قرآن ووایئ دین سره یو نسبت پیدا کړي انشاءالله دا کې به زموږ او ستاسو د ټولو کامیابي وي الله دې دې سکول هم کامیابي ورکړي ترقي ورکړي او الله دې دا ماشومان ټول نیکمرغه صالحه وي ختم قرآن به کېږي بیا به دعا کېږي تاسو چېرې آخره پورې چې څوک کېناستئ هغه برکاتونه به محرومه نه شي انشاءالله ختم کېږي هغې پسې به انشاءالله دعا کېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين